ګوره خو دې دپاره داسې مه وایه زه داسې نشم کولی زه داسې نه یم ما په تا اعتبار وکړو ته زما د اعتبار داسې له راکې تا خو به هر وخت وي ته زما جان یې پلیز زه ستا منت کوم ما په دومره غټ امتحان کې مه اچوه خدای دپاره پلیز ما چې درته څه وویل د هغې جواب ما ته زر پکار دی زر ریلیکس خوایا څه خبره ده ته خو وایه که نه څه خبره ده ګوره ته ما خپل مشر وګڼه زما په دې الله قسم وي چې ته مې پریشان ولیدې نو ځکه درنه تپوس کوم ته پلیز ټرسټ مې په ما یقین مه کوه په الله یقین وساته وایه څه خبره ده دغه ملک چې ما سره ناست و دا ما سره په فیسبوک یو کال نه ایډ مونږ به کله کله چیټینګ کول بیا زیات شو بیا زمونږ فرینډشپ وشوه دی به هر وخت وی ته زما جان یې او ډېر اصرار وکړو بس یو ځل ما سره ملاو شو صرف تا قتل غواړم زه ورسره ملاوېدو لپاره دې ریسټورنټ ته راغلم په خبرو خبرو کې ما ته خپل فیملی فوټوز وښول او ما سره نږدې ودرېدو ما ته پته نه وه هغه دوستان ناست دي او پټ پټ زما فوټوان اخلي په داسې انګل چې موږ ډېر نږدې ښکارو سلیم دغه فوټوان ما ته سینډ کړ او وی چې که ته زما خبره نه منې زه به دا فوټوان ستا فیملی ته سینډ کړم ما خپل خاندان عزت بچ کولو لپاره هغه خبر ومنل ورپسې وشوم ما خو وی چې دی ما سره رښتیانو مینه کوي او ما سره واده کوي هر وخت راته وي چې ته زما جان یې خو اوس خبر شوم
چې دی هم دغه کار دی په فیسبوک جنکې پسول بلیک میل کول د هغوی ژوند تباه کول پیسې خوړل دي د تا نه هم د پیسو ډیمانډ کړی او اوسه پورې هغوی ما نه 4 لک روپۍ خوړلې دي اوس ما نور هم تباه کول غواړي اوس هغوی دنه نور څه غواړي د کمینه انسان ماته وایي چې زما دوستانو سره دوستي وکړه فرشتہ فوټوز اور ویډیوز چې کوم دي هغه نیټ باندې به شیر کړم بس ما نه چې کومه غلطي وشوه زه هغې نه مخکې نشم تللی زه به ځان مړ کړم خو د دې خبره به نه منم تنګه شوم داسې ژوند نه هر وخت دمکیانې هر وخت دمکیانې دې دمکیانو زما ژوند تباه کو زه نه مخکې تللی شم نه وروسته راتلی شم په دې سړو په معاشره کې یو ښځه به څه وکړي د شیطان مقابله نشي کولی هر څوک به ماته بد کردار وایي پلیز خدای دپاره ماله زغه پیدا کړه پلیز پلیز تا که د هغوی نه انتقام اخیستی شوه نو تا به څه کول څومره عزت چې دې ماله راکړی دی زه ویم چې دې ټوکړې ټوکړې وکړم اور کې وسوځم دې ته وسکم او در سره کله ملاوېدل غواړي سبا ته ورشه هغوی سره ملاو شه څه ستاسو دواړو مزغه خراب دي زه تاسو ته داسې ښکارم دا تاسو زما مدد کوئ نه مې دې پکار ستاسو مدد بس خاموش پاگل مه جوړېږه زه چې درته څه ویم په هغې غور وکړه بس چې څنګه مې پوه کړې که نه هماغه شانتې به کې لږ همت پکار دی تا ته ته کولی شې او که ته د عذاب نه ځان خلاصول غواړې که نه نو ته به لازمي همت کې باقي هر څه په الله پرېږده پلیز ټرسټ قایم کا پلیز ټرسټ می ټرسټ آن الله اوکے ریلیکس بس سلیما اجینای به راځي ولې به نه راځي او که رانغه نو بیا نو بیا به ورسره هغه کار کوم چې ما د نسرین سره کړی دی ستا مطلب دی چې په مخ تیزاب او بالکل صحیح پوه شوې سلیما هغه جینۍ راله رای والا ماشاءالله نن خو قیامت ښکاري قیامت یاریږه مه دا زما دوستان دي او د نن نه پس ستا هم دوستان شو ډېر زیات خیال به دې ساتي سلیمه د خوراک آرډر راغی आवाज کا ورتا دا ستاسو آرډر دی سر سلیما اتا ویلی نه دا د شازیه میډم آرډر دی څو پیسې شوې
1,000 روپے روجانے دا نو ٹھیک نہ دے بل راکا دام ٹھیک نہ دے تا ماسکا ٹھیک نہ دی मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो سوګنتا سره دا خپلونه لاس ته نکټ کوم یا دا سترګې ته نه وباسم بیا په دې شیطاني مازه کې دز وکړم چې په کم کې دا شیطاني سوچونه راوچتېږي او د خلکو ژوند پې تباه کېږي
تاسو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو زما عزت بچ کړ. دا هر څه چې نن وشو ستا د وجې. زما څه قصور و؟ شته دی قصور، شته دی. دارنګې پېغلو جنکو ته څه حاجت دی چې هغه خلکو سره تعلق جوړوئ چې نه تاسو یې پېژنئ او نه ستاسو مور پلار او نه د هغې مور پلار پته شته چې څوک دي، د کوم خاندان نه دي. دا دنیا ده او د دنیا هر لاره د ګناه لاره ده. دلته په قدم قدم دوکه ده. دلته انسان خو پیدا کېږي خو د هغې پرورش شیطان په غېږه کې کېږي. ځکه چې د نن دور ایمان دی طاقت، دولت، حیوانیت. دلته د انسانیت په غېږه کې د شیطانانو پرورش هم کېږي چې نه د هغې په زړه کې د الله خوف شته نه د هغې څه مذهب دی. که مخ دی که رشته جوړول غواړې نو هغه خلکو سره رشته جوړه کړه چې ته یې پېژنې، ستا مور پلار یې پېژني. چې کوم خلک په خپله هم عزتدار دي او د نورو خلکو عزت پروا هم ساتي. او دا هر څه چې تاسو رنګې جنکو سره کېږي که نه په دې کې ستاسو د مور او پلار پوره قصور دی. هر یو پېغلې جینۍ په لاس کې موبایل دی چې اډو ضرورت یې نشته. او مور پلار ته وګوره اډو پروا نه ساتي چې د هغې دا لور چا سره خبرې کوي، چا ته فوټوان لیږي، چا ته ویډیوګانې لیږي. سهار نه ماښام پورې دا ځوان کل په موبایل کې ډوب. خدای خبر چې د کم شیطان په جال کې پساویږي. او که چا ته نصیحت وکړي نو جواب میلاویږي چې زموږ لوڼه خو داسې نه دي، غصبرګې دي. او کله چې اوبه د سر نه تېرې شي نو بیا جلاګانې او ماتم شروع شي. یا ساته په اولاد اړوند اعتبار د اولاد ژوند تباه کولی شي. بیا همدغسې کېږي چې کوم تا سره وشو. جنکو ته یوازې پاتې کېدل نه دي پکار، یوازې ګرځېدل نه دي پکار، سړو سره په خندا خبرې نه دي کول پکار. او که څه خبره کول ضروري وي نو بیا پکار دی چې د هغوی مخ باندې سیریسنس وي. خدای دپاره ای ځوان کول، خدای دپاره تاسې قدم مه چتوئ چې آخر انجام یې بدنامي، بېعزتي، رسوایي او تباهي وي، صرف تباهي.